بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروګرام اخلاص رمضان پیکج سره زم تاسو او تاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا ملګرو دلته کې راغلی یو کور ته د بنگلې نبره نروو حضرت منان کورونو ته راغلی په دې کور کې سلور بچیان دي یتیمانان دي. تاسو مې وکړو یو ورور لراغه بهر گاډي ده وی دلته هم یو خور دا چې د دردونو سره دا د غمونو سره دا ژوند ډیر د سختو سره دی. هغه خور لرنه او تم کور کې موجود یم خور څه شو خور تلی د چا سره پټې باندې لو نیولې دی په و منوي لس نه هلس ورځې شوې خو لا پټې ختم نه دی. سهار ولځي په تور چربان او ماښام پورې لګیایي ورځو هغې خور له په پټي کې به د یو څو تپوسونه کوو چې ایا د دې ژوند څنګه دی، په ژوند کې څومره سختې دي. خیرات زکات میاشت تېره شوې د څومره خلکو سره خوشحالۍ شریکې کړي دي. روژه ده خلکو سره روژه ماتې څومره شریک کړي دي. زموږ سره اوسئ د اخلاص ټیم راغلی دی. نن درته یو نوی پروګرام وړاندې کوو چې کومه خور لو لوځي نو په کور کې به څومره سختې پرېږدي، څومره دردونه او څومره غمونه به پرېږدي. هغه هم ستاسو سره شریکه او زموږ سره اوسئ. السلام علیکم خورۍ. وعلیکم السلام. خورۍ کور ته ورغلی وم هغه به هلته ناسته وه لکه د فقیرانو کور کې هم یو دغه شانته کې خور ده دردېدلې ده. ژوند یې د تړتقو سره دی، د کریکو سره دی. یتیمانان ورته څلور پاتې شوي دي. مې خور څه شوی خور تلې ده چا نه یې چېرته کې په اووه منه باندې پټې نیولې دی په لو به پرېښودی شو. خو مقصد دا و چې صرف او صرف هغه خلک چې کمې ډېرې غټې غټې دعوې کوي هغه خلکو ته دا خبره کېدم چې د دې خور حق د چا سره دی په دې وطن کې. که د دې خاوند مړ دی د دې حق د ګاونډي سره دی یا زما او ستا د چم ګاونډ سره یې حق دی. په دې باندې به ورځ په آخرت څوک رانیوي کېږي د دې خور په حق باندې
الله تعالی خو به خپل